اصلاح وروړی صحیح ده په کومه تماچې چې ډس شي او دې ټوله ښکاره کړه انشاءالله صحیح ده ستاسو تسلي وشوه انشاءالله الرحمن صحیح ده وبشي ده هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم زمون په دا کتاب باندې ان شاء الله ایمان او عقیده ده ان شاء الله کنه چې دا دوه فریقین الحمدلله په صلح باندې راجمع شوي دي او قرآن کې الله فرمایي چې والصلح خیر په صلح کې او په روغتیا کې خیر دی دا زه نه وایم الله وي او د دې یو وړه غوندې خاکه تاسو ته پیش کوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو او د هغه د شهادت زه به ووایم چې د ظلم یوه انتها وه چې وحشي پې د نیزې ګزار وکړ بیا یوازې ګزار نو د ابو سفیان بیبي هنده راله د امیر حمزه یې په دا منځ باندې وسیره بدن یې وله کولو کو اینې یې ترې راویسته زړه یې ترې راویسته غوږونه یې ترې پرې کړه پوزه یې پرې کړه شونډې یې ترې پرې کړې عربۍ کې ورته مسله وایي مسله ورته وایي مسله چې یو انسان نه په مړوني باندې غوږونه پوزه شونډې هر څه پرې کړي او لاش داسې پروت او سیرلی دي داسې او دا کلمې دا پړپوس او اینه وله رابر کړي او داسې پروتي دا هنده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې د امیر حمزه په لاش باندې ودرېده نو سترګې یې داسې کړې چې قسم دې کتې ورته نشم ما وی هغه د ظلم انتها وه په هغې باندې هغه هنده چې کله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخې ته کېناستو مخې نشو ښکاره کولی چې نبی علیه صلات وسلام مبارک په اواز باندې پوه شو چې دا هنده ده نو نبی علیه صلات وسلام مبارک ورته جمله وفرمیله چې زه ما د الله د رضا دپاره ماف کړی دا زموږ اسلام دی او زه به یو خبره وکړم چې موږ د هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان یو ځکه قرآن کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوة مسلمانان ټول رونه دي او بیا الله فرمایي چې تاسو کې څه جګړه راله نو تاسو یو بل کې صلح وکړئ یو جمله ویمه په مخ ته ځمکه د ټولو نه عظیمه ګناه قرآن کې الله فرمایي چې دا دروغ دي ځکه الله فرمایي لعنت الله علی الکاذبین په دروغجن باندې زما د رب لعنت دی لیکن که چېرته د یو دوه مسلمانانو روغه کېده الله وایي هغه ټایم کې ته دروغ وې نو په دغه دروغو باندې تا ته د حج نه د روجې نه او د مونځ نه زیات ثواب میلاویږي لکه د ترمذي روایت دی نبی علیه صلات وسلام مبارک صحابو ته وي صحابو تاسو ته داسې یو عمل ولې نه ښیمه چې هغې کې د حج نه د روجې نه او د مونځ نه زیات ثواب دی په اعتبار د مرتبې سره ډېر اوچت دی نبی علیه صلات وسلام مبارک نه صحابو تپوس وکړه د الله رسول څه شی دی نبی علیه صلات وسلام مبارک ورته وفرمیل چې هغه د دوه مسلمانانو په مابین کې روغه ده چې دا د حج نه د زکات نه د روجې نه او د مونځ نه عظیم عبادت دی زما محترمو نو الحمدلله نن دواړه فریقین زه به یو جمله ووایم اخیره کې چې دواړه فریقین الحمدلله ډېر اشراف محترم معزز اعلی منصب والا خلک دي چې په دا روغه باندې راجمع شو ورنه پښتون چې کوم دی نو د پښتون شان دا دی که لږ غوندې ظلم وشي یا د کنځل ورته وکړه نو بدل علم خو الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ د نبی علیه صلات وسلام مبارک امتیان یو دا روغه وشوه د روغې نه انشاءالله د رب نه امید کوم چې د دې نه بعد بم زموږ به داسې رورولي لکه انسان چې د یو مور نه دوه کسان پیدا شي داسې بني ځکه د ما مقصد د خبرې دا دی چې بازار کې بیا یو انسان یو بل سره ملو شي او ته بیا بریتونه تاوې یا چې کوم دی پنسي وې یا خپې په ځمکه باندې دربې نو دا د یو نسلي انسان نښه نه ده دا د یو نسلي د حلالي انسان دا نښه نه ده چې انسان اشرفي او حلالي د یو پلار نه پیدا د یو پلار نه او د یو کتاب ته وګوره چې زمونږ الحمدلله هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم زمونږ په دا کتاب باندې انشاءالله ایمان او عقیده ده انشاءالله کنه په دا کتاب ایمان دی کنه رب نه امید کوم انشاءالله چې په دا کتاب باندې عقد وکړو چې موږ ټول یو وروڼه یو انسان د انسان نه رحمان دی او انسان د انسان نه شیطان دی د زړه خبره کوم چې د کې رحم هم شته خو د کې چې کوم دی نو د ابلیسیت والا ماده هم شته او چې کله بیا انسان ملو شي بیا ماضي والا خبرې ورته
را یادي چیرې جدو خو ما ته دا کړي دي نو ما وی چې یو مسلمان یو پیر روغه وکي په جمعات کې روغه وکي د الله په کور کې روغه وکي د الله په کتاب باندې روغه وکي او د دا پټکی او د دې منبر د خاطر روغه وکي دا اعلی منصب والا شرف او معزز خلک دي او د دینه بعد چې بیا څوک برید تاوي نو دا ثابته چې زه د یو پلار نه پیدا نه یم دې خبرې ته توجه شي که بیا په دا جمله کې د دې نه بعد یو انسان برید تاولو خپې یې ودربولې دا ثابته شو چې د یو پلار نه حلالي پیدا نه یم ورنه حلالي انسان چې د الله په کور کې یو پیره په دا کتاب باندې روغه وکړي ما ووی ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم الله وی دا قرآن داسې دی چې په قومونو ته مې په دې باندې هدایت کړی دی خو ویضع به آخرین الله وی په دا کتاب باندې ما قومونه برباد کړي دي ګوره چې د دې کتاب د پاسه بعض یو انسان بیا سترګې کږې کوي نو ما خو یو دا حلالي نه دی او بله خبره ده چې دا د نبی صلی الله وسلام مبارک امتی نه دی نو ان شاء الله الرحمن د زړه نه خیرې اوته دی ان شاء الله ما وی روغه داسې روغه ده ان شاء الله داسې روغه ده داسې رونه به قرآن کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوه داسې رونه به لکه انسان چې د یو مور نه پیدا ان شاء الله دا عقیده ده کنه روغه د مخکې نه وایم په دا مجلس کې د الله په کور کې بیا وایم ستاسو زړه داسې پاک دی ان شاء الله الرحمن کنه لاس اوچت کې دا ټول فریقین لاس اوچت کې ان شاء الله داسې زړه پاک دی کنه که داسې پاک نه ګوره دروغه بیا پیدا نشته ان شاء الله الرحمن باقي اوس دعا کو د دعا نه پس په ان شاء الله الرحمن دا فریقین خپل یو بل داسې سینه او جنگوي داسې بمنو چې سر په سری ګوره لاسونه داسې کو نه چې تاسو یو بل ته پته ولګيږي چې دا سینه یو بل سره او جنگيږي چې داسې پته ولګيږي چې ها دواړو ته پته ولګيږي چې د ماته زړه پاک شو د ته پته ولګيږي چې د ماته زړه پاک شي ان شاء الله الرحمن داسې مخه ده دعا کوي ان شاء الله امين الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين الله من په کوم دغه باندې راجمع شي خو ته پکې خیر او برکت واچي الله د فریقینو په مابین کې خدای اتفاق او اتحاد مینه محبت او الفت خدای نصیب کړي د هر قسم نفرتونه خدای د زړونو نه وباسي الله کوم محله ولا راغلي خدای قدمونه په تل نه کې واچي دا کوم دیم فریق راغلي دغه د معافیل راغلي خدای د دې درجه نور بلند کی درجات نور بلند کې تاسو پیغمبر جمله د چسوک عاجزو کې الله وی تر اسمانونو پورې اوچتو چې چا تکبر کو خدای تا ویل دي چې زیرا غرزو الله موږ د تکبر نه اوساتي زموږ زړونو په مابین کې خدای مینه محبت پیدا کې الله تمام امت محمدیه خدای متفق او متحد کې الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاق حوادث او مزید جنگ جګړو تانو کچرو هسپتالونو نم خدای اوساتي الله پوخت ځن کې د کلمه په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول لا پاسه یو بل کو ترغالو دی یو را پاسه لک را پاسه شاب جان شیر راشد به ټول لا پاسه لک زرد را پاسه جی بدی خپل عذر ښکارا کړه ان شاء الله الرحمن اصلاح خیر وړه سیده په کومه تماچې چې ډس یو دې ټول ښکارا کړه ان شاء الله سیده ستاسو تسلیو شو ان شاء الله الرحمن سید او بشیر به شو شاب زرد خانجی رانځي شاله رانځي شاب ټول کلک کلک وترغاړو کلک کلک سینور کې یو بل شاب گل دی نرگس دی او غاٹو لونگ دی تعلیم پخوی ملنگ پرنگ عجیبا غنم رنگ دی تعلیم پخوی ملنگ پرنگ عجیبا غنم رنگ دی تعلیم زانے کڑسیال لکا خلیل اور تی ودانگلان زانے کڑسیال لکا خلیل اور تی ودانگلان بریائی روڑا ہم تر یار پوی صلوات اللہ علیکہ